من بل والبيت دائمت زولنی ماتو انشاءاللہ من بل عدم راگانی وچتو انشاءاللہ من بل بچو د تعلیم انتظام کو انشاءاللہ او من بل داس پاکستان جوڑو چې خلق به د ترقی تماشې نه راځي اوس وایي د چین تماشا کوا بیا به وخت راشي چې خلک وایي د پاکستان د ترقی تماشا کول پکار دی اوبه شته موسم شته ځمکه شته زلمی شته خو دې وطن ته یو لیډرشپ او قیادت پکار دی دغه قیادت به دا زلمي مهیا کوي जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई अब कहर खुद तकरीबन د ډېرې مودې نه د جماعت دغه ضلع نه ضلع کې به د ضلع په سطح باندې کېده تحصیل کې د تحصیل په سطح باندې الحمدلله هغه روایت برقرار ساتي او د دې ټول د اخراجات چې څومره دي نو دا زموږ د دې جنګل او د دې تحصیلي غونډه چې څومره مخیره وزارات دي او زموږ ذمه داران دي هغې ټول دا خرج په خپله باندې کوي او دغه تقریبا 2000 خلکو ته موږ دلته رفتاري پروګرام کوو او زموږ مشران راځي هغه مو ته خبره کوي او څومره نوجوانان چې رضاکار دي د یوت دي ذمه داران دي د یوت کارکنان دي هغه په دې کې د هغه وخته پورې د خلکو خدمت کوي تر څو پورې چې څومره مېلمانه راغلي دي مشران راغلي دي چې هغو ټول ماړه شوي دي د هغو انتظام شوی نه نو په خپله دیو د هغې پورې هېڅ شي له خوله نه وروړي او صرف روژه یې ماتې کړې او روژه په خوله باندې د هغې خدمت کوي داسې څه بدنظمي پکې الحمدلله د اوسه پورې نه مخکې شوې ده او نه اوس هم څه امکان نشته انشاءالله الله به په خیر څه دې وجه جماعت اسلامي د ټولو سیاسي جماعتونو سره خبرې کوي چې راځئ په شریکه باندې یو تاریخ مقرر کړو او په مرکز او په صوبه کې یو الیکشن ظاهره ده په مرکز او صوبه کې یو الیکشن د هغې لپاره او بیا دا اهمه خبره چې په مرکز کې نګران حکومت جوړ شي او په څلورو واړو صوبو کې هم نګران حکومتونه جوړ شي زموږ غوښتنه دا ده چې الیکشن کې برخه اخیستل د سیاسي جماعتونو کار دی او په الیکشن کې بیروني مداخلت اندروني مداخلت دا د پاکستان د عوامو توهین ګڼو یو آزاد فیر شفاف الیکشن دپاره مونږ د ټول سیاسي ګوندونو سره جماعتونو سره په خبرو اترو کې بوخت یو مصروف یو مونږ دا خیال و چې الیکشن کمیشن او بیا چې سپریم کورټ سوموټو ایکشن واغسته هغوی به یو داسې فیصله وکړي چې به ټولو ته قابل قبول شي او د قوم بدبختي ده بدقسمتي ده چې د سپریم کورټ په فیصلې باندې هم د خلکو یکسویي رانله لکه چې اول 9 جانو بیا 15 شو بیا 3 شو او بیا هغوی سیاسي جماعتونه وا هم نه اورېدل او یو ډیټ یې ورکړ بیا ټولې ادارې په هغې کې د تعاون نه تقریبا انکار وکړو فاینانس والا پیسې نه ورکولې سیکورټي والا سیکورټي نه ورکوله محکمه قانون ورته قاضیان او ججان نه ورکول په دې وخت کې یو الغاو تلغاو دی او که سپریم کورټ دی او که سیاسي لیډران دي او که حکومت دی ټول په بند ګلۍ کې دي د دې بندې ګلۍ نه د کوڅې نه د وتو یوه لاره ده سیاستدانان په خپلو کې کینی او په یو خبره راضي شي لکه چې نه سپریم کورټ دا مسلې حل کولی شي نه اسټبلیشمنټ حل کولی شي نه به ستا د راضي کولو لپاره امریکا او سعودي عرب راځي په خپله به کینې او د یو بل سره به خبره کوي او لار به وباسي